وی یو ځای کې یو ښځه و د هغې یو ماشوم بچی پیدا کېده یو ماشوم بچی پیدا کېده نو د دې ښځې یو غلام دی یو مړی غلام ته وای وی ورشه مانه د دکان نه د فلان کې بچی راوړه شی راوړه هغه سیدې ورته یاد کړي چې هغه د ولادت په وخت کې زنانه له پکار راځي دا غلام یې د دروازې نه بار ووت چې ووت یو سړی وله مخې له راغی سړی تپوس کوي د دې غلام نه وی د دې ښځې څه پیدا شو وی لورې وشوه وی ښه دا واوره ځان سره چې دا به سلو کسو سره زنا کوي او بیا به د جولاګي د لاسه مري دا سړی یو دماکه غوندې ذهن لراله چې دا دومره پلیته ښځه جوړیږي چې دا به سلو کسو سره زنا کوي سل کسه به د دې د لاسه دوزخ ته ځي نو راشه بېغمه کا اړو سوچ یې ونه کړه چې فیصله د الله ده نو بدلېدي خو نه شي زړه کې سوچ راغی راشه بېغمه کا سودې په ځای پرېښوه راغلی والکور ته راغی چاړې را واغېسته اجینې خو د مور نه پیدا شو مور لا چوکړې بوکړې دې تاوئ د چاړه را واغېسته اجینې په دا خېټه وواله وینې ته وبهېدې کلمې ته ووتې او د غروالو تښتېد لال مجرم شو وتښتېد په دې سوچ چې جینۍ نه مې کلمې وویستې مړه شوه اوس خو مجرم شم او د 302 کیس مې وکړ اوس به مې پولیس یا هغه زمانه کې چې داسې مسله مې ځان واړو لړ هغه غلام واسم د هغه کلي نه بل او بل نه بل دا ذرایع ابلاغ خو نو چې سړی معلوم کړي وتښتېد هلته ځان له مزدوري شروع کړه مالدار شو دې حد ته ورسېد چې هغه زمانه کې کومې ګډې چیلې وخان چې څه مالیاتو د هغې مالک شو لوی تاجر ته جوړ شو ډېر شهرت یې ومونته پلانکې خان پلانکې نواب مالدار شو بلا نوکران دي یو ځل یې زړه کې سوچ وکړه چې راشه خپل زوړ کلي ته لاړ شه کم کلي کې چې د ماشوموالې او خلپوسې کړي دي او دا اوس خو د خلکو د ذهن نه وتې ورته څوک څه پېژني چې دا هغه سړی یم چې هغه جینۍ مې په خېټه والې ده ما څوک څه پېژني دغه خپل زوړ کلي ته راغی چې دې کلي ته راورسېد دا خوند وله ورکړه خلکو نه پېژن خلکو نه یېرو نو هغه کلي کې ځان لا جیداد او پټې او قصه پیسه برابر کړه او نوکران یو ځل خپلو نوکرانو ته وایي چې یاره ماله یو ښځه چېرته یو جینۍ وګورئ چې زه نکاح ورسره وکړم واده مې نه دی کړی خو داسې جینۍ به ماله ګورئ چې په دې ټوله علاقه کې د هغې نه خوبصورته هوښیاره جینۍ بله دي هر څومره پیسې مهر غواړي دولت غواړي زه ورکوم خو چې داسې یو جینۍ وي هغې ولې یو جینۍ په نکاح واغېسته چې صاحب دا ډېره ښشتم ده خلک یې د حسن تعریف هم کوي ډېره هوښیار هم ده چې واده شوه هغې یو اعلی کور هم جوړ کړ چې واده شوه او خاوند ښځې ته د واده په تقاضا کې کم نزدېکت کوي دې ښځې ته یو کتل د دې ښځې په دې خېټه یو داغ و د زخم یو غټ داغ پې د پاسه پروت دی دته تپوس وکړو یا جینۍ دا په خېټه دا داغ د څه دی وی دا ما ته مور ویلي چې ته کله پیدا شوې د موږ یو غلام ما هغه دکان ته ولېږه سودا له او هغې ظالم را منډه کړې او ته په دې خېټه ووالې او کلمې درنه وویستې او ما فورا هغه زمانه کې چې کوم طبیب ډاکټر به ما حکیم راوسته تا خېټه مې وګنډله ته خدای جوړه کړې هغه غلام ظالم چې هغه تښتېدلی پتې نه لګي سړی خو پېښ شو چې خدا کیس خو ما کړی دی جینۍ خو زما خواله خدای راوسته کومه چې ما وجله او کومې متعلق یې غیبي سړي ما ته څه ویلي دا څه په ګن وړی خو الله هغه کوي چې د انسان په ذهن کې نه تېرېږي دا د محبت ورسره پیدا دی ویلې دله خوښه یم شوه وی ښځې یو خبره درته کوم اخو زومه چې په خېټه ما وایي زه دې ولې وایم وی ګوره چې څه وشو اوس شوي دی خو زه چې بار ووتم یو غیبي سړي ما ته وویل د دې ښځې څه پیدا شو ما وی لورې وشوه وی ښه نو دا به سلو کسو سره زنا کوي او بیا به د جولاګي د لاسه مري ما وی راشه چې دومره کمسته ته جوړېږي بېغمه کوه نو ما ټس درکړ او تښتېدم خدای مالدار کړم مال مې وګټه رښتیا وایه اوس خو زما ښځی هغه غیبي سړي ټیک ما ته ویلي دي که غلط وی سړیه دې خبرو کې ګوتې مه وه بس دا پرېږده وی نه بس اوس خو مې قبوله هر څه چې دې کړي دي هغه دي
خو بس دا راته ووایه چې دا ما ووالي چا را سره دوکه وکړه که سړي رښتیا ویلي دي وی ټکې درته ویلي دي بلکل یې ټیک ویلي دي ما امقه ښځه چې په شمېر مې سلو هلکانو سړو سره بدکاري کړې ده ته مې یو د پاسه سلم رښتونې خاوند دی بلکل یې ټیک درته ویلي دي وی تا بس وی چې څه شو زما په قسمت رسېدلی خو هغه ما ته یو ټکې ویلو چې د جولاګي د لاسه به مرې ودېږه یو محل دله جوړو چې هغې کې به ماشې هم نه راځي ماشې جولاګي به هم نه راځي یو اعلی محل یې والا جوړ قیمتي او هغې کې داسې طریقې سره بند جوړ که پیک چې هغې ته به جولاګي دپاره مستقل نوکران ودرولی دي چې ستاسو ډیوټي به دی چې جولاګي به نه پرېږدي جاله جولاګي به نه پرېږدي د جولاګي کې یو قسم دی شاته د ویښ کې یو دونه غوندې غوټه لري دا زهرونه ډکه صفای روانه ده په محل کې دا جولاګي چې کم ځای ویني وجني کور صفای هر څه برابر ده یو ځل ښځه خاوند په خپل کټ کې دواړه سره ملاستي یو جولاګي داسې په دیوال باندې راغی دا ښځه دې خاوند ته وی تا ته دا شی یاد کړو چې زما مرګ به ردي شي د لاسه وی دقته یاد کړی وی زه اوس ګورم چې ما وجنې او که زه یې وجنم دا را پاسېده څه شی راواغېسته او ټس یې ورکړ جولاګي له ټس په دیوال ورکړ هغه ولګېد لاندې پرېوت چې پرېوت دی چپړه راواغېسته او په هغه جولاګي یې راښکله قدرت الهي ته ګوره دا نوکې معمولي غوندې زخمي و د هغه زهر راز په هغه نوک کې وردنوتل هم د هغې د لاسه مرګ نصیب شو بچ نه شو اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده نو زموږ علما دا معنا کوي چې که تاسو غټو غټو محلاتو کې ولې نه یې او د زندګۍ د حفاظت هر قسمه سامان مهیا کې ځان ته خو مرګ نه نشي بچ کېدی مرګ نه خلاصې شته دی نه کم ټیم چې مقرر دی په هغه ټیم به در نه ساخېږي